نو د قسم کفاره څه ده؟ د قسم کفاره کې قرآن پاک کې او احادیثو کې او کتابونو کې یو څو څیزونه بیان شوي دي چې کله یو انسان قسم مات کو نو دا د یا لسو مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکي، خو غریبانانو خلکو ته به ورکي، او دا پکې ضروری ده چې سهار د کم غرمه د کم مسکینانو غریبانانو له روټۍ ورکړي ده هم اقا غریبانانو له به ماښام روټۍ ورکي، او ښه مړه خېټه متوسطه روټۍ به وله ورکي. داسې نه چې بس همداسې سړه روټۍ دې ورته لاس کې نیولې ده چې بس دا خورئ، سالن به ورسره وي. نو بهرحال عزتمندو لسو مسکینانو له د 2 ټیمه روټۍ ورکړه، یا یو مسکین دی مثلا 10 ورځې راځي هغه ته وایي غرمه م راځه ماښام م راځه او 2 ټیمه ما کره روټۍ خوره، نو 10 ورځې که د یو مسکین له 2 ټیمه روټۍ ورکړه نو هم صحیح ده. دا طریقه. یا به غلام ازادۍ خو اوس هغه نشته، او بله دا ده چې 10 مسکینانو له 10 جوړې کپړې ورکړي، 10 سوټونه والي، چې کله د قسم مات کو نو بس 10 مسکینانو له 10 جوړې کپړې والي هغه به دا هغوی له ورکړي، نو بس تا کفاره ادا شوه، د دغه قسم نه خلاص شوي. یا بله طریقه دا د عزتمندو اسانه طریقه دا ده چې 10 مسکینانو له 2 کیلو غنم ورکه، یا که وریجې کجوري نور سیزونو کې ورکې نو بیا به 4 کیلو وله ورکې یو کس له، که غنم یا اوړه ورکې، اوړه اکثر هر چا که موجودي، نو 2 کیلو اوړه یا یو مسکین ته ووایه 10 ورځې من کره راځه، نو بس روزانه وله 2 کیلو اوړه ورکوه چې بورۍ دې ختمه شي، چې درته پته ولګي چې سبا د الله نوم بې ځایه ناک دی. مونږ خو په دې سیزونو باندې نه سمیږو، خو چې کور کې اوړه ختم شي یا پیسې د جب نه لاړ شي نو بس بیا ایله دماغ ځای له راځي، و یار اوس مې دماغ ځای له رال. نو بهرحال دا یو طریقه ده. یا بله طریقې اسانه دا ده 10 کسانو له 10 د سرسایي په مقدار باندې روپۍ ورکه چې قسم دې مات. د سرسایي چې کم روپۍ اوس تقریبا د 2 کیلو اوړو 120 روپۍ قیمت دی تقریبا، نو یو کس له 120 روپۍ ورکه، نو بس د روټۍ پخولو نه او خوړلو نه او خوړولو نه د ټول سیزونه او بېغمه شي، نقدي روپۍ ورکه، قصه ختمه. 1200 روپۍ د باندې کفاره راله د نن دور مطابق 120 روپۍ به یو کس ته ورکې، که 1200 روپۍ دی یو کس له ورکړي نو بس 120 روپۍ دی ادا شوي. لږ بزان کړې مالدار له به نه ورکې، غریب له به ورکې، که بالفرض د چا وس نه کېږي د پیسو، غریب دی، نو لکه چې غریب نو د الله نوم ولې بې ځایه یادې؟ مالدارانو خلکو کې خو مستی ده، نو ته خو غریب سړی ولې داسې بې ځایه خبرې کې؟ خپل صادر سره خپې غځوه، بس وایي وشو نو څه وکړم؟ نو بیا هغه له دا پکار دي چې وس یې نه کېږي د دې مال، که د هغه وس یې کېږي نو بیا روژې پکې نشته، او که نه دغه څیزونه وس نه کېږي نو بیا د 3 روژې ونیسي. 3 روژې عزتمندو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مسلسل به نیسي، 3 روژې به نیسي خو متواتر به نیسي، مسلسل په در په یو بل پسې. که بالفرض یو روژه دې ونیوله او بیمار شوې، نن خو مې په سر درد دی، والله دا خو ډېرې ګرانې روژې دي، د الله نوم یادول آسان کارو، شخوندم دې پې نه والو، بس همداسې دې یاد کو. نو یو بیمار شوې نو بس اوس بیا د سره کې 2 روژې دې نیولې په 3مه باندې بیمار شوې بیا د سره کې، یا مثلا ښځه ده بیماري پې راله بس بیا د سره کې، نو 3 روژې مسلسل د قسم کفاره ده.